نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملګری تاسو کړو چې یو ورور خپل خور ته زکات ورکول شي او کنا. علامه شامی رحمه الله لیکلی دی وقید بالولادة لجوازه لبقية الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى لأنه صلة وصدقة. اصول دادی چې خپل اصول ته او فروع ته زکات ورکول جایز نه دي. اصول مثلا ته چې د چانه پیدا یې ستا والد صاحب اور والده، بیا چې هغوی د چانه پیدا دي ستا نیا نیکه، بیا چې هغوی د چانه پیدا دي دې ترتیب سره دې ته اصول وای. نو خپلو اصولو ته زکات ورکول جایز نه دي. دکه شان فروع ته هم زکات ورکول جایز نه دي. مثلا تانه چې څوک پیدا وي ستا زامن ستا لوریانې، دکه شان د هغوی بچي چې ستا نوسي کېږي، دکه شان بیا د هغوی بچي چې ستا کړوسي کېږي، نو دې ته فروع وای. دغه فروع ته هم زکات ورکول جایز نه دي. نو د دې قانون په رڼا کې رور خپل خور ته هم زکات ورکول شي، او په شرط دا چې دا خور د زکات مستحق وي، فقیر وي، د زکات د اغستلو هغه شرایط پکې وي. بدی اعتبار سره کو یو انسان خپل ماما ته، خپل تر ته، خپل ترور ته، خپل چاچی ته، د خاندان نور ټول هغه افراد چې د دو سره د ولادت تعلق نه، د پیدایش د دنه پیدا نه او نه ته دا پیدا وي، او هغه د زکات د اغستلو مستحق وي، نو ول زکات ورکول شي. والسلام.